دا تپوس مخکې څو ځله شوی او یو کس وایي چې ما 4 لک روپۍ چانه اخیستې دي روزګار دپاره او هر میاشت هغه ته 1 لک روپۍ ورکوم. ما ته اوس پته ولګی چې دا سود دی. تقریبا 4 میاشتې وشوې. اوس د دې ازاله څنګه وکړم؟ فوراً هغه پیسې هغه ته واپس کا او په دې سود په ذریعه چې کومې تا ګټلي دا فقیر او مسکین ته ورکا او خپل راس المال چې تا لګولی دی پکې نو هغه راس المال ځان ته بچ کولی شي. یو کس وایي که شرع افغانستان ولا یو کس په پیسو باندې ځان ته شناختی کارت جوړ کړي دا حلال دی که حرام؟ رشوت خو نه دی په شرط د دې چې د 50 کاله تیر کړي. د آدم علیه السلام اولاد پخوا یو ځای کې بیا خورېدل بر اعظمونو ته تقسیم شوي دي. که د افغانستان یو سړی پاکستان ته راشي او دلته کې د عمر یو ډېره حصه تېره کړه نو هغه په دې شرط باندې د دې ملک شناختی کارت جوړولی شي. دا نورو ملکونو کې هم دا قانون شته، په یورپ کې هم شته. په دې شرط جوړولی شي چې هغه د دې ملک وفادار وي. که د دې ملک د روژې سره روژه نه نیسي، که د دې د اختر سره اختر نه کوي، که پاکستان ته دې بد وایي، که پاکستان ته د نسبت د بل څه کوي، د کفر کوي، د بل څه کوي، د بل څه کوي، دا وفادار د دې ملک نه دی. داسې سړی نه چې کوم د دې ځای شو هغه جوړولی شي. یو کس وایي چې زه د کسب په لحاظ سره ډاکټر یم. زما یو ماما دی هغه پرایویټ کمپنۍ کې کار کوي. هغه هر میاشت زمانه میډیکل رپورټ په ما باندې جوړوي او وایي چې ښې ګرانې دوایانې ولیکه. زه هغه ته وایم چې دا ناجایز دي. نو دی هغې کار ته جایز وایي او د هغې دپاره مختلفې خبرې کوي. دا څنګه دي؟ دا معامله ناجایز ده. لکه چې دی په هغې باندې کوم ځای چې هغه دا بل اخلي پیسې هغه زیاتې پیسې وصولوي او دې کې خو تفصیل باندې زه پوه نه یم. خو البته یو ځل زموږ یو ملګری اوس هغه دلته کې نه دی بل ځای ته تللی دی. هغه یو دوکان و د سپورټ د لوبو څیزونو بالونه کرکټ وغیره وغیره. نو هغه ماته وویل چې موږ څخه د مختلفو سکولونو کالجونو ماسټران راځي، استادان. بیا هغوی زموږ نه سودا واخلي. مثلا د 70,000 روپو سودا یې واخیسته نو هغه ماته وایي چې په بل کې ماته ولیکه 1 لک روپۍ. 70,000 سودا یې واخیسته په بل کې ماته 1 لک ولیکه. ماته هغه راکړي 70,000. نو دا څنګه دي؟ نو ما ورته دا حرام دي ځکه چې دی غلا کوي په غلطه طریقه باندې د هغه محکمې نه پیسې زیاتې وصولي. او زمونږ د ملک په اکثرو محکمو کې یا ټولو کې سوا د بعضې مسلمانانو الحمدلله شته هغه موږ څخه راځي. لیکن هغه سړی داسې وخت تېروي چې ته به یې پوزه کې ورته چا پیزوانه شولې چې هغه داسې وایي زیاتې پیسې نه اخلي، شي رشوت نه اخلي. دا ټولو کې شته. نو دا حرام دي دا پیسې اخیستل. او ته خو حرام نه کې چې ته لیکې ورته لیکن تم په ګناه کې راځي چې دا لیکل ورته کې چې څومره پیسې په هغې باندې خرج کېږي هغه عمره بل ورته جوړو د هغې نه سیوا ورته مه لیکه. هغه سپورټ والا ما ته وی که چېرې زه دته دا بل نه لیکم نو دی بیا سودا زما نه نه اخلي. هغه ما ته وایي تا نه نه اخلم. نو ما ورته دا شی خو پکې وي چې کوم سړی ایمانداري کوي نو بس اوس دې ځای کې هغه مسله ده چې خدای اخلي د الله رسول اخلي الله اخلي او که نه پیسې اخلي. که پیسې اخلي بیا د نه الله او د الله رسول پاتې کېږي. دغه ټکې په هر ځای کې تاسو لګوئ. تا به الله جل شانو 1 کال 6 میاشتې 3 میاشتې به تا ته تکلیف وي لیکن تا ته به الله پاک داسې لار پرانیزي چې ته به پوه هم نشي.